إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عاجلة فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو ورونو او ډیرو محترمو خویندو میندو د نن ورځې درس زمونږ سره په کتاب کې په شپږمه صفحه باندې دی او د درس موضوع ده حقیقی کامیابی څه شی ده او حقیقی کامیابی به څنګه راشي او د دې موضوع انتخاب ځکه وشو چې زمونږ دا کتاب جوړیږي دا د روژې د میاشت نه یو میاشت مخکې دا کتاب د نوي کال دپاره جوړ شي او په دې صوبه کې چې کوم علما ذوق او شوق لري نو هغې کیني او د راروان کال دپاره موضوعګانې مقرر کړي او د احادیثو انتخاب هم وکړي نو هغه علماو دا خبره پیش نظر ولرله چې نن سبا د حب الدنیا د محبت د دنیا یو فتنه راولوتې ده او عوام او خواص په دغه فتنه کې مبتلا دي او د هر چا د کامیابی دا تصور جوړ شوی چې
چې نوجوان ته نوکري میلاو شي وایي کامیاب شوم، او چې کاروباري سړي ته پیسې میلاو شي وایي کامیاب شوم، چې څوک د کچه کور نه پوخ کور جوړ کړي وایي کامیاب شوم. او ډېر خلک داسې دي چې بچو له ویزې وکړي او سعودي او دوبۍ ته لاړ شي او هلته ورته تنخوا او نوکري میلاو شي وایي بچي مې هم کامیاب شو. د دنیا دا منافع او د دنیا دا ډېروالی دا زمونږ په ذهن کې د کامیابۍ معیار پروت دی. د دنیا طلب ناروا نه دی. ترکی دنیا یعنی دنیا ته مکمل شا کول دا د نسواراو فلسفه ده. په نسواراو کې چې کوم نیک خلک په دې عیسایانو کې نو یو باغه واده نه کوي چې څومره پادري طبقه ده په عیسایانو کې هغه ټول غیر شادي شده دي. سره د دې نه چې دا د الله تعالی حکم نه دی، نه زمونږ په شریعت کې دا حکم دی او نه په تیرو شو شریعتونو کې دا حکم د الله دی چې واده مه کوئ. بلکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د واده په کولو باندې د انسان ایمان محفوظیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم شباب او ځوانانو ته حکم کړي چې اے د ځوانانو جماعته د چا چې د نکاح کولو وس کیږي تاخیر مه کوئ، نکاح خامخا وکړئ. خو د عیسی علیه السلام په باره کې د سیرت کتابونو د تاریخ کتابونو لیکلي چې عیسی علیه السلام د الله په پیغمبرانو کې هغه پیغمبر و چې هغه په خپله واده نه و کړی. نو نسواراو دا اوس دینداري وګڼله چې واده به پادري نه کوي. او دویم نمبر کې د نسواراو فلسفه دا ده چې کم نیک سړی او کم پادري ابه دکانداریم نه کوي، ابه نوکریم نه کوي، ابه زمیندارم نه کوي، بس د دنیا طلب به بالکل هغه نه کوي. اسلام د هغې نه خلاف د دنیا طلب جایز کړ. مسلمانان دی تجارتونه وکي، مسلمانان دی زمینداری وکي، مسلمانان دی نوکرینې وکي. خود دې سره سره په قرآن کریم کې الله مسلمانانو ته د تزهید په دنیا درس ورکړ. او د تزهید په دنیا معنا دا ده چې مینه به د دنیا سره ډېره نه کړي، د ضرورت دپاره حاصل کا، خدا خپل ټول صلاحیتونه او استعدادونه دا دنیا ته وقف کول. ستا مقصد به د الله دینی، ستا مقصد به د الله عبادتي. خو د دنیا نه په غیر خو نظام نه چلیږي. نو خیر دی د حلال رزق طلب وکړه، خو چې دین ته دې په نقصان ونه رسي. دې ته تزهید په دنیا وایي. او چې کومو خلکو دا موازنه به حال ساتلې ده، یعنی مقصد یې دین ګرځولی دی او دنیا یې د ضرورت دپاره طلب کړې ده، نو الله تعالی وله په هغه لږ طلب کې برکت به ورکوي. ډېر خلک داسې د مانځه په وخت کې دکان نه کولاوي چې څنګه الله اکبر وشي دکان بند. نو د هغه دکانداري د دې عامو دکاندارانو نه څه کمه خو نه وي. په رزق کې ول الله برکت واچي. ډېر داسې ملګري دي چې هغې په دې حرامو کاروبارونو نه لاس اینځلي دي، یعنی د سودي بینکونو نه استفاګانې ورکړي دي، الله وله رزق کې برکت اچولی دی.
کاریګر خلک چې دی هغه د ګیرې د خرولو نه توبه ایستې ده چې که څوک یخته سمۍ سمون به وله حجامتونه او ګیرې چاله نه خرو الله تعالی یې دکانداري د هر چا نه ښکلې چلولې نو اسلام د تزهید په دنیا درس ورکو چې دنیا طلب کا ذرائع د معاش طلب کا خو چې مخې ته د دین مقصد پروت وي چې زه به د الله د دین کار کوم نو د دې فتنې د روکتام دپاره په دې کتاب کې دا موضوع علماو سوا کړه چې حقیقي کامیابي څه شی ده او حقیقي کامیابي به موږ څنګه حاصله کړو په قرآن کریم کې ذالک الفوز العظیم ټکي دا جمله په قرآن کریم کې شپږ ځله راغلي او ذالک هو الفوز العظیم د هو ضمیر چې پکې سوا شوی مفسرین وایي دا جمله هم شپږ ځله استعمال شوې او په دې 12 واړو جملو کې چې الله وایي دا لویه کامیابي ده دا لویه کامیابي ده نو مخکې الله د اخرت خبرې کړي عمل صالح کړي جهاد فی سبیل الله بیان کړي د دعوت خبرې کړي د علم د زده کولو خبرې کړي نو د هغې نه وروستو الله وایي چې لویه کامیابي او حقیقي کامیابي دقه ده نو په قرآن کریم کې دا جملې الله 12 ځله استعمال کړي خو په یو ځای کې د دنیا د کامیابۍ ته کامیابي نه ده ویلې که لویه کامیابي ده او حقیقي کامیابي ده نو الله وایي هغه د آخرت کامیابي ده په یو ځای کې الله فرمایي په سورة آل عمران کې په سورة بقره په اخر سر کې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله وی څوک چې د جهنم نه بچ کړلی شو او جنت ته دننه کړلی شو نو یقینا دقه انسان کامیاب شو فمن زحزح عن النار چې څوک د دوزخ نه بچ کړلی شو وادخل الجنة او جنت ته دننه کړلی شو فقد فاز نو الله وی دقه انسان کامیاب دی ابن قتيبه رحمه الله یو عالم دی هغه وی چې د فلاح دا ټکی چې په قران کریم کې څومره مستعمل شوی دی اولئک هم المفلحون الله وی دغه خلک کامیاب دي قد افلح المؤمنون الله وی د ایمان والو کامیاب دي قد افلح من تزکا چې چا په دې دنیا کې ځان تزکیه وکړه الله وی دغه خلک کامیاب دي قد افلح من زکاها نو ابن قتيبه رحمه الله وی چې څومره د فلاح دا ټکی په قران کې راغلی دا چرتم د دنیا د کامیابی ته نه دی ویلی شوی د پا او لام او حا د فلاح دا ټکی دا په قران کریم کې چرتم د دنیا کامیابی ته نه دی ویلی شوی ټول د آخرت د کامیابی لپاره استعمال شوی ځکه چې فلاح وایي څه ته وی الفوز فی الابد د آخرت کامیابی ته فلاح وایي بما لا خلل فيه ولا نقصان جنب کې څه خلل او نه پکې نقصان دي صرف ابن قتيبه رحمه الله وی چې په سورته طه کې د فلاح دا ټکی د دنیا کامیابی ته الله ویلې خدا الیوم قرینه اوس ذکر کړی نه د موسی علیہ السلام او د فرعون مقابله و موسی علیہ السلام کمزور و فرعون زورور خو دلایل د موسی علیہ السلام سره مضبوط و معجزې ول الله ډېرې غټې ورکړې وي
فرعون اعلان وکړو ټول قوم ته په مصر کې چې د موسی سره مقابله ده د ساخ وخت مې اوسه مقرر کړي زما دا ملګری به ټول په ټوله میدان ته حاضرېږي او چې نن کامیاب شو نو به دقه به کامیابي نو هلته چې الله تعالی دا قصه را نقل کوي نو داسې الفاظ وایي چې فرعون دا خبره وکړه چې وقد افلح اليوم من استعلا نن ورځې به هغه انسان کامیابي چې غالب شي نو ابن قتيبه رحمه الله وی د دې افلح نه دلته د دنیا د کامیابی مراد ده نو الله ور سره د الیوم ټکه سیوا کو نور په ټول قران کې د فلاح لفظ د دنیا کامیابی ته نه دی ویلې شوی د آخرت کامیابی ته ویلې شوی به د دنیا د خجون د پاره نبی صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خیر الرزق ما یکفي د انسان د پاره بهترین رزق دا دی چې د په گزاره قرته روانه وګیا نه بربند نه علاج ضرورت او پیسې وسرې د علاج نه محروم نه که څه خیر خیرات یې موقع راشي او د هغې نه محروم نه رشتہ دار محتاج او د هغې د تعاون نه محروم نه شي دې ته ما یکفي وایي یعنی دون رزق د الله در کې چې ستا پې د ځان ګزارم کېږي د بچو ګزاره دې پې کېږي خیر خیرات هم ورکولی شي بس دا ګزاره ده او چې رزق دې ډیر شي بطور مثال ته د 1 کروڑ مالک شوي نو ته به په ورید د 1 کروڑ غلام کېږي داسې اندازه ولګوئ که نه چې تاسو له یو کس له الله 1 کروڑ روپۍ ورکړي نو دی به څه سوچ کوي دی به دا سوچ کوي چې ورېږه یو 10 لکه دې پلانۍ مدرسې له ورکو یاره یو 10 لکه روپۍ دې په رشته دارو کې تقسیموم او په یو 10 لکه روپۍ باندې جماعت جوړوم دا سوچ یو مسلمان هم نه کوي د 1 کروڑ روپو والا بعد مزید د ګټې کوشش کوي 2 ګاډي علم یو به پکې دکان شروع کم یو به چېرته پلاټونه پې والم نو دا سړی د 1 کروڑ غلام شو او په حال می مزید مرض کې مبتلا شو د مرګ پورې باندې د 1 کروڑ روپو نه تاویږي د دا خانان او نوابان او د دولتمن خلک ښکاره مثال دی زموږ دپاره زمونږ یو ملګری و الله وله مال ډېر ورکو نو ما ورته ویلي ذکر له لږ وخت ورکوه اسکاري سبا او بیګایي سړی وایي نو په ژوند کې برکت وي وخت راسه نشته نو چې الله دله مال ډېر درکړه نو د مانځه وخت هم دسه بیا نشته چې الله تعالی دله مال ډېر کړه د ذکر وخت هم دسره بیا نشته چې الله دله مال ډېر کړه د رشته دارو د حقوقو وخت هم دسه بیا نشته چې الله دله مال ډېر کړه بیا د جنازو وخت هم دسه نشته نو د دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین رزق د انسان هغه دی چې د ګزارې په وخت کې په کار باندې راتلی شي د فقر نه نبي صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې موږ هم پرې غواړو د غربت نه هغه غربت چې ملا ماتوي د هغې نه نبي صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې مسلمانانو له هم ترې پناه غوښتل پکار دي خو د ډېر رزق حرص کول دا په اسلام کې بند دي قرآن کې الله فرمایي الهاکم التکاثر د ډېروالي خو تاسو غافله کړئ تکاثر دې ته وایي چې د کروڑ نه 2 کروڑه به څنګه شي او د 2 نه به 3 کروڑه څنګه شي بس په دې کې لګیا شي الهاکم التکاثر الله وایي د ډېروالي خو تاسو غافله کړئ او 1 کال نه 2 کال نه که یو سړی 1 کال 2 کال سم محنت وکړي او مال ډېر کړي او بیا وایي زه به د الله د دین خدمت وکړم بیا هم خیر دی
خو حتی زرتم المقابر الله وی دومره په غفلت کې شوي هیڅ مقبرو ته لاړئ اعلان وشي وي خدای وبخښه هغه فلانی خو مړ شو او د ځنکدن او د مرګ نه مخکې د ده په ذهن کې مقه شانه د تکاثر دا جذبه پرته وي په دې دنیا کې حقیقي کامیابي دا ده چې یو سړی آخرت دپاره تیاری وکړي او احادیثو کې راځي د پخواني امتونو چې به د دې امت قصې واورېدې ځکه چې د پخوانو امتونو عمرونه شپږ سوه کاله اته سوه کاله زر کاله دا د دې ټولو هود علیه السلام چې په کوم امت کې لېږلی شوی و د هغې 600 سال 500 سال عمرونه نوح علیه السلام چې په کوم قوم کې لېږلی شوی و د هغې 1400-1500 سال عمرونه 800 کاله عمرونه وو چې هغې به قصې واورېدې چې داسې یو امت را روان دی چې هغې ته امت د محمد صلی الله علیه وسلم وایي او د هغې عمرونه به 80 کاله یا 80 کاله به 80 کاله به 80 کاله به نو هغې به وي دا امت به د عبادت نه بغیر بل کار هم کوي که دونه عمرونه زمونږ وي نو موږ به دا تندی د دې ځمکې نه اوچت نه کړو او د لږ عمر سره حرص په دې امت کې د ټولو نه سوا دی نو حقیقي کامیابي دا د اخرت کامیابي ده او د دنیا الله وی ډېر خلک دوکه کړی دی نو بس مسلمانان هم دوکه کړي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا دا ژوند نه دی الله وی مګر دا معمولی سامان دی خو دوکه کوونکي ډېر زیات دي زمونږ د دې فهم قرآن کلاسونو مشر مولانا محمد اسماعیل صاحب دی هغه په دې پېښور حیات آباد کې یو مدرسه جوړه کړه او د هغې هغه بلډینګ هم ډېر اعلی جوړ کړو ځکه وی چې زما مقصد دا دی چې کوم هلکان په سکولونو او کالجونو کې د ورځې سبق وایي نو د ماښام مازدیګر به راځي هغې ته به شارټ کورسونه کوم یعنی زما د مدرسې طالبان به د عام طالبان نه وي د خانانو د مشرانو د دې مالدارو خلکو بچي چې په حیات آباد کې اوسي نو زه به د دین سره وابسته کړم نو ښه سوچو چې په اول کال باندې داخله وکړله نو څه کسانو سره داخل شو خو زمونږ په دې صوبه کې لوی ډاکټران او لوی انجینران هغه د هغې د اولني کال طالبان شو تاسو به وایي چې څوک یو طالب شه ډاکټر نجیب الحق او ډاکټر نجیب الحق په صوبه کې هغه ډاکټر دی چې د بیمار نمبر علي د میاشتې نه مخکې نمبر نه میلاویږي بلې طالب العلم شه ډاکټر عبدالصمد د زړه ماهر امراض قلب دی بلې طالب العلم شو ډاکټر ممتاز علي نیرو سرجن دی د هغه نمبر هم په میاشت کې نه راځي خو چې دا کوم لوی کاروباریان او لوی ډاکټرانو نو دا پکې راله داخله یې واخیسته نو ما ته پکې هغه یو کس وی ډیجي به دغه و دا ریټیر و چې موږ خو الحمدلله په دې خپل ژوند کې داسې ډېر غلط کار هم نه دی کړی د الله بندګي کړې ده خو چې دا عمر هم اوس د 80 کالو نه بره شوی دی نو ډېر سخت پښیمانتیا راسه ملګرې شوې ده چې موږ دا عمر په څه کې تېر کړو
چې سار له اعلان وشو د قبر ته کوشو د الله سم واسطه راشي نو الله خو راته پوښتنه کوي چې بنده ځواني می درکړې و ځواني دې پس کې زړه کړه بنده ډېر قیمتي عمر می درکړې و دا عمر دې پس کې تیر کو بنده مال او دولت می درکړې او ګټلې دي څنګه و لګولې دي څنګه او بنده پویا می درکړې او علم می درکړې او عمل دې پسونه کړې نو د دې سوالونو جوابونه موږ سره نشته نو ډېره غلطیم کړې ده چې ځانم قرآن او حدیث نه دی حواله کړی نو په دې سپینه ګیره رالو قرآن او حدیث ته کېناستو الله تعالی دې دا قبول کړي ما ویل چې یو کال وروسته هم کېناستې الله تعالی یې قبلوونکی ذات دی دویم درته د عبرت قصه کومه زمونږ یو ملګری دی د پنجاب دی انجینیر دی ډېر غټه تنخواه دي نو په دوبۍ کې یو ځل یې ما ته ووی چې افسوس ماله راځي نو په دې ماله راځي چې مور او پلار په ما باندې د قرآن او د حدیث د مدرسې سبق ولې نه دی ویلی بس عالم ته کړېږم او په دې قرآن او په حدیث پسې کړېږم سره د دې نه چې هغه ډېر نیک سړی و او وی چړه مې دا دی چې زه خو انجینیر یم او 40,000 او دا تنخواګانې علم نو چې اوس مې په دې بل تعلیم کې پیسې ډېرې ګټلې دي نو دا پیسې به په دین لګوم نو داسې وخت هم راغلی چې زه به ورلم په روژه کې ماله بیا راکړلي 50,000 درهم 100,000 درهم 100,000 ډېر لوی شی 50,000 درهم ډېر لوی شی خو وی چې زه په بله طریقه ګټم او خفه په دې دین پسې یم نو په دې دین کې خو چې زما پیسه ولګي که هغه علم شروع نو یو کال دوه کاله پسې راته ووایي چې سورت بقره مې د ترجمې سره او د قرت سره ختمه کړه ترجمه مې مولا یاده کړه او د قرات سره مې سورت بقره ختمه کړه او اوس داسې مروج عالم نه دی خو الحمدلله د عالمانو په شان په قرآن او په حدیث باندې پوهېږي درېیمه واقعه درته وایم یو میډیکل سپیشلیسټ ډاکټر دی هغه هم په بارمل کې دی هغه هم افسوس وکړو چې قرآن او حدیث مې ویلی وی او د دین سبق مې ویلی وی نو زما دپاره دا ډېره لویه خبره وه دنیا ډېره د پیسې ډېرې دي خو تسلي د زړه د دین نه بغیر نه کېږي نو وی چې اوس مې دا لازمه کړې ده چې یو روزانه یو حدیث یادوم د سهار مونځ وکړم تلاوت وکړم او بیا حدیث یادوم الفاظ یې یاد کړم په یاد کړم او ترجمه یې یاده کړم کال پس ورله ما ویل ډاکټر صاحب هغه حدیثو سلسله شروع ده او شروع ده روزانه یو حدیث یادو نو چې روزانه یو حدیث یادوي نو 360 احادیث شو د کالي دومره احادیث په یادو باندې علماو ته هم نه یاد نو چې د چا سره احساسي خانانی که ډاکټرانی که انجینیرانی هغه وایي دا علم زموږ صرف د دنیا د ترقۍ دپاره دی او حقیقي کامیابۍ دپاره د قرآن او د حدیث علم دی چې هغه قرآن او حدیث د نه یې زده کړي د قبر او د آخرت مراحل نشي پاس کولی موږ کې به حقیقي کامیابي څنګه راشي ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ د نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی په مدینه منوره کې د کپڑے ډېر وسیع کاروبارو قیمتي کپڑے به غوستي قیمتي پیزار به استعمالو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو
دی ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړو نو سو وخت پوری دکانداری جاری وساتله خو جمعه ته په ټیم نشتلې جهاد له په ټیم باندې نشتلې ملمانه به د بار نراله وحی براله او پیغمبر علیه السلام په مجلس کې بده نو ناس سوچ وکړو ویا به دنیا ځان له خسته کې ویا به آخرت ځان له خسته کې وی د دنیا خیس بس دی او نور ټول توجه په آخرت باندې ورکو د دکانداری سپری خو ده د نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر او په حضر کې ملګری یو ځل چې چاته پوسو کو شلیدلې پیزاری په خو کړو او زړې مستعمل جامې اغوستې وي وی ابو الدرداء ته په خوا ډیر زیات خسته او مالدار او بهترین پیزار تا اوس د باندې څه چلو شو وی ځان له آخرت آبادوم فیصله مې کړې ده که دنیا مې خراب هم شي نو خراب دي شي اسی من چې سوچ وکړو نو ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ډیره د ګټې فیصله کړې کنه دا کړې کمن په هغه وخت کې ویلو کې دې شي منګو ته ویلې مې چې ابو الدرداء غلط کار دی وکړو خو اوس خو چا ښه وخت تېر کړ کو چا خراب وخت تېر کړ دنیا خو لاړې نو موږ اوس هر یو تن وایو چې ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ډیره بهترینه فیصله کړې وه نو د ځان دپاره ولې دا فیصلې نه کوو الحمدلله د دین مواقع کم نه دي دا فهم قرآن کلاسونه خو موږ په کال کې په یو علاقه کې د دې غرض دپاره کوو چې د دې خلکو د الله د دین سره شغف او مینه او محبت او تړون سیوا شي خو زموږ په دې کلو کې په هر کلي کې د قرآن کریم درس نه کېږي په هر کلی کې بهترین علما نشته ډلې او پرې پرېږدئ چې دا عالم د فلانۍ ډلې دی د ده نه ترجمه نه کوم او دا د فلانۍ ډلې دی د دې نه نه کوم قرآن کې څوک د ځان نه یوه خبره هم نشي کولی مولانا صاحب ما ته د الله د کتاب ترجمه کوه او چې تفسیر پکې ډېر نم کوي او صرف د الله د کلام او د الله د خبرو هغه ترجمه هم د تقیدم د هدایت او د کامیابی لپاره کافي ده نو د خپل علماو نه په جماعتونو کې پیدا والی علماو ته کښېنئ درس قرآن شروع کا د ساري نه وروسته درس حدیث شروع کا او دا تبلیغ چې دی دا خو یو سمندري لار ده هر سړی پکې چلیدی شي من داسې خلک لیدلی دي چې چرس کی چې په تبلیغ کې تلي الله تعالی د چرسو نه اړولي دي داسې خلک هم لیدلی دي چې په کلي کې جومات ته به نه راتله چې په تبلیغ کې لاړه الله تعالی په مانځه باندې راواړول ګیره به یې خروله چې په تبلیغ کې لاړه الله پرې رحم وکړو سنت طریقه باندې ګیره پرېښوده او بیا په دې علاقو باندې خو د الله لوی رحم دی ګوره مدرسې نږدې دي او د الله نه سوال کوو چې په دې ځای باندې یو عظیم الشانه اداره الله تعالی آباده کړي نو د مدرسو سره د علماو سره د قرآن او د حدیث سره خپل تعلق مضبوط کړي که په دې دور کې د باندې مرګ راغی نو بس جنت ته به انشاءالله ځو او که د قرآن او د حدیث سره واسطه کمزوري وه د احکامو د الله سره واسطه کمزوري وه د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو سره واسطه نه وه نو که مرګ را باندې راغی نو دا به ډېر د افسوس مرګي او ګرنټي به نشته دی چې انسان به په کومه لار باندې لاړ شي سوا د فضل د الله نه د دې وجې نه الله فرمایي من کان یرید العاجلة د چا چې اراده وي د دې عاجلې او د دنیا نو عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد والله وی دنیا مرکوم پابندی مې نه ده لګولې چې د چا اراده د دنیا یې الله وی په تادۍ باندې بوله دنیا هم زه ورکم چې چاته وغواړم خو ثم جعلنا له جهنم ګوره بیا به د دې سړي دپاره ما جهنم مقرر کړی دی
یصلاها مذموما مدحورا چې دی به جهنم ته ورننوځي په دې حال کې چې بدحاله به وي او د فرشتو د طرفه به ورته ملامتیانې ورکولی کېږي رټلی کېږي به هم د سورة زمر کې الله فرمایي وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا دا کافران به جهنم ته ډلې ډلې روان شي حتی اذا جاءوها چې کله جهنم ته نږدې شي فتحت ابوابها دروازې به ورته کولاو شي وقال لهم خزنتها الته چې کوم ملائک ولاړ هغه به ورته ووایي چې الم یأتکم رسل منکم بدبخت ولی پیغمبران دته نو راغلي چې تاسو ته د الله آیاتونه لوستلي وینذرونکم لقاء یومکم هذا او د دې ورځې نه ویرولي قالوا بلا کافران به ورته وایي ولې نه ارس موجود واورېدلم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين خو بل د عذاب د راتلل کافرانو دپاره مقرر نو هر کافر او هر جهنمی مدحور دی فرشتي به ول رټنې ورکوي فرشتي به ول پیغورونه ورکوي ومن اراد الاخرته او د چا چې اراده د آخرت وه وسعى لها سعيها او د آخرت دپاره محنت وکړو مناسب محنت پښتو کې متل مشهور دی وایي حسن حسین په ناسته ګوره نه جړلی کېږي وسعى لها سعيها او د آخرت دپاره منډه وواله مناسبه منډه فرض مونځ یې قضا نه کړو نوافل یې د مانځه سره سره وکړو د قرآن تلاوت یې وکړو د دعوت کار یې وکړو په جهادونو کې حصه واخیسته مدرسې جوړې کړې جوماتونه یې جوړ کړو رشتہ داریان یې وپاللې خو چې کوم د نیکۍ کار دی نو دی پکې حصه اخلي وهو مؤمن او شرط دا دی چې دی مؤمن موحدي ځکه د مشرک عبادتونه الله نه قبلوي د صحیح عقیدې خاوند دی او بیا چې څنګه عمل کوي الله یې قبلوي نو په اولئک کان سعیهم مشکور الله وایي د دې خلکو دا محنت به قبول کړلی شي کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک الله وایي هر چاته که کافر دی او که مسلمان دی منګه ورکړه کو د خپل خزانو نه وما كان عطاء ربك محظورا استاد رب ورکړه د چانه منع نه ده په دې دنیا کې بلکې په قرآن کې الله یو ځای کې فرمایي چې دا دنیا د مسلمان نه کافر لړې راورکو ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون الله وای که چرته دا خلک ټول په کوپر نه متفق کېدی نو ما به د کوپارو له دونه مال ورکړی وی چې چتونه به د سیمټو نه اچولی سي چتونه به د سپینو زرو جوړولی او ما به د کافرانو له دومره مال او دولت ورکړی وی چې دا سیړۍ او پوړۍ به دویم چت ته چې جوړی نو دا به هم د سپینو زرو جوړولی او لوښي به هم د سرو د سپینو استعمالولی او کافران که امریکا هم لویه کافره ده خو چتونه یې اوس هم د سیمټو په شانې دي زمونږ او دا فرانس او روس او جاپان د دوی هم چتونه زمونږ د کوټو په شان دي نو مال الله د مسلمان نه کافر له د دنیا ډېر ورکوي انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض الله وی وګوره په دې دنیا کې څنګه ما غوروالی ورکړی دی ځنو لره په ځنو نورو باندې یو شان مې نه دي پیدا کړي ته په لاره روانې یو سړی تا نه سوال کوي غریب دی ته ووایه دا زما امتحان دی مال الله پیسې را کړي دي او دی زما 100 روپو 100 روپو ته لاس نیسي 100 روپو ته لاس نیسي زه خو لاس نه نیسم نو رحم پې وکړه وله ورېږه او چې سپک دی ورته وکتل نو دا ستا امتحان دی ته پکې پیل شوې ولې دا تاله چې الله څه درکړي هغه نه شي ورکولی خو غریب د مالدار دپاره امتحان دی او مالدار د غریب دپاره امتحان دی وللآخرة اکبر درجات خو الله وایي د دنیا په دغه څه کې مالدارۍ باندې
اخرت ډیر غټ دی په اعتبار د درجاتو سره و اکبر تفضیل او کامیابی د اخرت ډیر لوی ده چې الته د الله تعالی کامیابی درکې لا تجعل مع الله الها آخر د الله سره بل معبود و نه ګرځې فتقعد مذموما غنی تبکین بیا بدی بیان کړل شوی او مخذولا رسوا شوی وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب الله وإذا دنيا ندى مگر دا فصلوا بټوقي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ويقينا کور د آخرت هغه همیشه دی بوډا کېدل پکې نشته غریبېدل پکې نشته بیمارېدل پکې نشته غم پکې نشته افسوس پکې نشته او ختمېدل هم نشته نو اصل کور خو کور د آخرت دی د دنیا خو به یو څو کاله ځوان او بیا به ایسته بوډا شي کله غریب او کله مالداره کله یو غم او کله بل غم اصل کور الله وی کور د آخرت دی لو کادو یعلمون خو کاش که دا خلک پوی دی من کان یرید ثواب الدنیا د چا چې اراده بدلی د دنیا نو فعند الله ثواب الدنيا والآخرة د الله د طرف نه د دنیا بدلی ورکول هم او د آخرت بدلی ورکول هم وكان الله سميعا بصيرا او دی الله تعالی اوریدونکې او لیدونکې ذات سبانه درس چې دا د توحید په موضوع باندې دی کلمت طیبه سے محبت اور اس کی تقاضی لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې تقاضی سي دي او د دې په محبت باندې به موږ ته څه ملاویږي نو دا یو بنیادی د عقیدې درس دی الحمدلله پرون د ملګرو کار کړی دی الله دې ول بهترینی بدلی په دنیا او آخرت کې ورکړي او الله تعالی دې د خلکو دا راوستل او په خپل کې ناستل د بچو د پاره او د کور د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي لکه څنګه چې پرون مهنت کړي نن به مهنت کوي په قلاره باندې کېدای مخامخ ما تخکاری د هرې باندې کشته په دې حاضرینو مجلس کې خو تاسو د خپل کلی جایزه والی چې زه راځم 2 کسان راځو 10 راځو نو اوس هم د نیمې نه ډېر خلک په کورونو کې پاتې دي ورشئ پسې په منځونو کې ورته وینا وکړئ دروازو له ورشئ په عاجزۍ ورته دعوت ورکړئ الله به تعالی د دې ګرځېدلو اجر درکړي او تعالی به الله د دې دعوت اجر درکړي او کو هغه راغی نو هغه کې چې څومره تبدیلي رااله د هغې په اجر کې هم ستا حصه ده نو هر یو ملګری که نن نوی راغلی او که پرونی دی نو هغه به د سباني درس لپاره هم محنت کوي په خپل علاقه کې نن چې کوم هومورک در کوم نو هغه دا چې خوراک او اسکاک په ګس لاس باندې نبی صلی الله علیه وسلم وی مکوي شیطان په ګس لاس خوراک کوي ګلاس رالی په خی لاس راله اوبه رالی په خی لاس راله چیس کې په ګس لاس باندې پیاله منیسه په خی لاس باندې نیسه نوړی خولې لوړې په ګس لاس یې موړه په خی لاس یې ویسه فروټ د پراته دي داسې په ګس لاس باندې چانډه او پره مه راله په خی لاس باندې راواله نو خوراک سکاک سنت طریقه دا ده چې په خی لاس باندې وشي او دا د دې وجې نه ویم چې موږ ډېر خلک لیدلي چې په ګس لاس باندې استعمال کوي بوتل یې په دې ګس لاس باندې نیولې او ګوټې کوي نو خوراک سکاک سنت طریقه دا ده چې په خی لاس وشي دویم نمبر کې باتروم ته د قضای حاجت د پاره چې مسلمانان ورځي نن سبا اکثر د هر چا په کوټه کې واشروم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باتروم ته ورځي نو دا کلمات وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا الله زه خو دې باتروم ته ورننوځم خو که په دې باتروم کې نارینه شیطانان او که زنانه شیطانان الله ماتې بچ کړي او دا کلمات پیغمبر علیه السلام ځکه ویلي چې په بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شیطانان او پیریان دا په باترومونو کې اوسېږي ان هذه الحشوش محتضره پیغمبر علیه السلام وی په هر باتروم کې پیریو شیطان اوسي نو چې کلم باتروم ته ورځي
نو دا کلمات وایا چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. په سنت طریقه به تبا شروع تم لاړ شي. دریم نمبر کې لکه څنګه چې تاسو په درس حدیث کې واورېدو، استغفار وظیفه کول غواړي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د نبی صلی الله علیه وسلم نه به ګناه نه کېده، خو پیغمبر علیه السلام وایي زه د ورځې سل ځله استغفر الله وایم. دا یې موږ ته تعلیم راکړی دی چې ستاسو نه خو ګناهونه کېږي، د سترګو نه ګناهونه، د غوږونو نه ګناهونه، د ژبې نه ګناهونه، سیکنډ په سیکنډ نه غلط کارونه کېږي. نو استغفر الله وظیفه کوي. څونه وظیفه کوي؟ نبی صلی الله علیه وسلم خو سل ځله د ورځې ویلې، پابندي د زیات نه ده لګولې. ته د هر مانځه نه وروستو سل ځله وایه، چې کم سے کم د ورځې خو 500 ځله ووي. په لاره باندې رواني بس استغفر الله وایه. لکه پرون چې مې درته ویلي د ذکر سره ځان عادت کوي، نو د استغفار سره هم ځان عادت کوي. استغفار چې ډېر وی ګناهونه نه سړی بچ کېږي. استغفار چې ډېر وی په رزق کې برکت راځي. استغفار چې ډېر وی بچي به د نیکان صالحاني. استغفار چې ډېر وی مصیبتونه به باندې الله تعالی نه راولي. الله تعالی دې موږ د دین پابند وګرځي. دعا وکړئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الله زمونږ ناراضي شي، یا الله زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي، یا الله زمونږ توجه قرآن او حدیث ته راوګرځي، یا الله د فتنو د فسادونو نه په خپل فضل او رحم سره بچ کړي، یا الله د دین مینه زمونږ زړه ته دننه کړي او د دنیا مینه زمونږ د زړه نه لرې کړي. الله حقیقي کامیابی د آخرت د آخرت کامیابی زمونږ نصیب کړي. یا الله زمونږ نارینه زنانه لوی واړه ټول قرآن خوانه وګرځي او په نیغه لاره د شریعت روان کړي. الله زمونږ عقیدې د قرآن او د حدیث برابر کړي. یا الله زمونږ اعمال د قرآن او د حدیث برابر کړي. یا الله چې څومره مسلمانان بیماران دي صحت کامله ول ورکړي. یا الله چې څومره مسلمانان مقروض دي د قرضونو نه اخلاص کړي. یا الله چې د چا خپل کورونه نشته د حیا او د عزت سره ول خپل کورونه ورکړي. یا الله چې د چا بچی نشته نیکان صالحان بچي ول ورکړي. یا الله چې څوک په څومره مشکلاتو کې دې موږ ته علم نشته تا ته علم دی. الله د قرآن درس واورېد د ټولو مجمع او د ټولو مسلمانانو مشکلات ختم کړي. الله که د چا پتنی اختلافات دي تاړې او تحصیلونو کې کیسونه وي، الله رحم او فضل په وکړي د دغه کیسونو نه بچ کړي. الله د مسلمانانو دا کلی او د مسلمانانو دا ورورۍ د مینې او د محبت ګهواري وګرځي. یا الله د اختلافات او د تنازعونه په خپل فضل او رحم سره بچ کړي. په دې ګلبېله کې تورې پاچا د روح الله او د عرفان والد صاحب وفات شوی 10 بجې جنازه ده. دعا وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، تقصیرات دې الله تعالی معاف کړي او الله تعالی دې ول بهترین بدلی ورکړي. پسماندگانو دې الله تعالی صبر جمیل ورکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.